د بېنظیرې د روپو نوی قسط په رقم نه شروع کیږي او په دې کال کې به تاسو ته څو قسطونه میلاویږي ځکه په یو کال کې چې دی 4 قسطونه ومیلاوېدل خو تاسو ته په دې 2025 کې چې دی څو قسطونه میلاویږي او نور اهم معلومات دي چې هغه سره شیر کوم خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي او دا لایک شیر چې دی دا پرېږدئ نو دا د ویډیو له چې دی دا لازم ورکوئ نو زیاتر کسان دا خبره کوي چې دا نوی قسط په رقم نه شروع کیږي نو بار ځینې کسان دغه تپوس کوي چې نوی قسط چې دی دا به رقم نه شروع کیږي خو دا تپوس نه کوي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي که نوی قسط شروع کړي او په دې کې تاسو ته دغه روپۍ چې دي دا میلاو نه شي نو په دې باندې چې دا موږ ویډیو کړې ده زموږ په یوټیوب چینل کې هم پرته ده او په فیسبوک پیج کې هم پرته ده نو تاسو هغه ویډیوګان چې دي هغه کتلی شئ خو دې کال کې به تاسو ته څو قسطونه چې دي دا به میلاویږي لکه په دې 2025 کې چې دی تاسو ته به څو قسطونه میلاویږي ځکه دا په کال کې 4 قسطونه چې دي دا میلاوېدل دا هر 3 میاشتې پس چې دی دا روپۍ به میلاوېدلې نو د هغې نه چې دی په کال کې 4 قسطونه شروع کېدل بل لا چې مخکې موږ تاسو ته وویل میاشت مخکې موږ تاسو ته ویلو چې په پلاني تاریخ باندې دا روپۍ شروع کېږي اوس چې موږ تاسو ته کوم تاریخ وښایو نو په هغه تاریخ باندې اکثر چې دی دا شروع نه شي په هغې کې هم میاشت چې دی هغه لیټ شي مخکې چې موږ تاسو ته تاریخ وو نو 2-3 ورځې چې دی په هغې کې به فرق راتلو اوس چې دی د حکومت د طرفه چې دی هغو چې کوم تاریخ وښایي په هغه تاریخ هم شروع نه کوي بل لا که تاسو کتلی دا قسط چې دی دا تاسو ته 6 میاشتې پس چې دی دا میلاویږي ځکه چې دا چې دی دا په اکتوبر نومبر دسمبر کې چې دی تاسو ته هغه روپۍ میلاو شي بیا د جنوري فروری مارچ هغه روپۍ چې دي دا نه دي میلاو شي دا اوس د اپریل مئی جون په دې ورځو کې چې دی تاسو ته به په اپریل کې چې به کم قسط تاسو ته میلاوېدو نو دا به تاسو ته د جونه پورې کم قسط چې دی هغه به میلاوېدو په منځ کې دغه یو قسط چې دی دا لاړو نو څه کال به تاسو ته 3 قسطونه میلاویږي لا اوس هم پته نه لګي ځکه دې ځل چې دی دا قسط شروع کوي نو دا هم په پیزونو کې شروع کوي په پیزونو کې شروع کوي نو چې دا اوس د جون میاشتې ته دا قسط ختمیږي او که نه په جون په میاشت کې دی بل نوی قسط چې دی هغه شروع کوي که نه شروع کوي د دې اوس هېڅ څه پته هم نه لګي خو دې ځل چې دی هغو وینا کړې ده چې قسط چې دی دا اوس موږ شروع کوو نو دا قسط چې دی دا به تاسو ته میلاویږي د جمعې د ورځې نه به تاسو ته دا روپۍ میلاویږي خو دې ځل چې دی دا به هم په پیز کې چې دی په هغې کې میلاویږي دی اولنی پیز دی اولنی پیز مطلب دا دی چې دا په ځینې ضلعو کې شروع شوی په ځینې کې نو د ملک په زیاتر ضلعو کې چې دی دا قسط په دې ځل شروع کېږي کمتر د ضلعې دي چې په هغې کې به دا روپۍ نه شروع ځکه ځینې کسان به دا ویډیو ګوري نو هغه به چې زموږ په علاقه کې خو دا روپۍ نه دي شروع نو ستاسو د علاقې نوم چې دی دا په دې کې نه د کومو علاقو نومونه چې پکې دي نو په هغه علاقو کې به د جمعې د ورځې نه دا روپۍ چې دي دا به شروع کېږي او دا به تاسو ته میلاویږي خو دا خبره مه کوئ چې په پلاني تاریخ باندې شروع نه شي او په پلاني دا د حکومت د طرفه کم کسان چې په دفترو کې ناست یا کم افسران دي هغو ته هم د دې پته نه لګي دا چې د وزیر د طرفه جاري شوی نه نو دې عام کسان ته چې پته نه لګي به تاسو ته تاریخونه درکوي خو کله چې د هغو د طرفه شروع شي نو هلو به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي څنګه چې درته ما مخکې ووي چې تېر شوی حکومت چې دی تېر شوی حکومت په هغې کې چې دی صحیح معلومات پرې ورکول چې موږ به تاسو ته ووایو نو په هغه تاریخ باندې چې دی هغه قسط به شروع کېدو نو د جمعې د ورځې نه چې دی قسط به شروع کېږي د هغې لپاره تاسو خپله تیاري وکړئ ځکه که کوم کسانو شناختي کارډونه ایکسپایر شي نو هغو ته ګوره بیا دا روپۍ نه میلاوي نو خپل شناختي کارډونه هر سره چې دي دا نوي کوي او د جمعې د ورځې نه به دا روپۍ چې دي دا به تاسو ته میلاویږي او دا به اولنی پیز او دا قسط چې دی دا په 2 پیزونو کې